أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. د دې ځنا د سورۃ نازعات آخرینه رکو ده او په دې رکو کې درې خبرې ذکر کړي. اوله خبره دلائل د توحید، اولن. دویمه خبره اثبات د قیامت او تخویف ثانیاً، او دریمه خبره بشارت للمؤمنین. او دې سره سورۃ چې د تکمیل ته ورسي. اوس انتم اشد دا دلایلم دي، دلایل عقلیه، او چې شماري نو تقریبا لس جوړیږي. نو قرآن وی انتم اشد خلقا، آیتاس سخیه باعتبار د پیدایش، ام السماء یا اسمانونا، بناها چې جوړ کړی دی منګه اغیلا، چې جوړ کړی دی منګه اغیلا، رفع پورته کړی دی چت داغه، فسواها پس برابر کړی دی اغیلا، پس برابر کړی دی اغیلا، واغطش لیلها او تیار جن کړی د امنګه شپد د دې اسمان، واخرج او راخ کړی دا رڼا د دې زوحاها معنا رڼا د دې، والارض او زمکا بعد ذالک پس د دې مذکورنا، وړولی دا بعد ذالک پس د دې مذکورنا، یا دا بعد بمانا مع، یعنی مع ذالک سرد دینا وړولی دا، سرد دینا وړولی دا، یا دا بعد نه دی، دا تعقیبی ذکری لپاره دی، رتبی لپاره نه، ذکری لپاره. سم مقصد مخکې د اسمانونو تذکره وشوه، وصلاوی دام واورای، ها وی دام واورای، والارض بعد ذالک چې زمک اهم منګ وړولی دا، دام واورای وا دا نه چې اسمان می پورته کړی دی، نه زمک هم منګ وړولی دا. اخرج منها اخکلی دی منها د دې زمکینا، او د دې ومرعاها او ورشوګان د دې، ومرعاها معنا ورشوګان د دې، والجبال او غرنا ادرولی دی د دې، متاع لکم نفد د پار استاسو، ولانعامکم او د پار د ډنګرو استاسو، یعنی د سارو استاسو. فاذا جاءت الطامه الكبرى پس کلا چراشی اغه هنگامه لویا، اغه هنگامه لویا. او یا ساتي الطامه لغت په اعتبار سره هر سیلاب، هر هغه سیلاب عظیم ته وي چې کم ځان سره هر یو شی په ضد کې راواخلي، هر یو شی سره واخلي په ضد کې راواخلي، هغه ته وي طامه. صحیح ده جی. یوم پاغ ورځ یتذکرو یادای با انسان، ما سعی اغه کوشش اخپل، وبرزت الجحیم او سرګن باشی جهنم، اخکار بشی جهنم، لمن یرا د پار د اغا چا چې ویني، فاما من طغى پس هر چی آغا سوک دے چی سرکشی کڑی دا او غورا کڑی دے جوان د دنیا، فإن الجحیم پس یقینا جہنم، ہی المأوى ہی المأوى دا زی دراتلو د دوی دے،
دا زید راتلو د دوی دی یا هی المأوا ا دا زید واپسی د دوی دی اوس بشارت و اما من او هر چی آغا سوک خاف چی یریگی مقام ربه د پیشی د رب اخپلنا و نهن نفس او منک نفس اخپل عن الهوا د خواهشاتنا عن الهوا د بدعاتنا فإن الجنة پس یقینا جنت هی المأوا دا زید راتلو د دوی دی دا زید راتلو د دوی دی یسألونکا تپوس کئنستانا عن الساعة پبارا د قیامت ایانا مرساها چکل باوی قائم دل داغی چکل باوی قائم دل داغی فیما انتا پسکی من ذکراها د یاداش د روزی د قیامتنا څه مقصد زما محبوب دا ستا د رسالت د کارونو نه دي دا ستا د رسالت چې کم کارونه دي کنه پاغه کې دا نه دي ستا د رسالت چې کم کار دی کومه ډیوټي ده هغه بلغ ما انزل الیک دی هغه د مسلې بیان دی زکایزه وی فیما انتا پسکی ایتا من ذکراها د یاداش د روزی د دی قیامت الى ربکا پطرف د ربستا منتهاها انتها د علم داغی دا انتها د علم داغه دا لکه مشکات کې حدیث راځي کنه حدیث د جبرئیل چي ته وي ها جبرئیل راغه د نبی علی السلام نه پوښتنه کوي یو تپوس بل تپوس بیا چې کله د قیامت په باره کې تپوس کو نو نبی علی السلام ا چې کم سائل لګنه تپوس کوون کی او چې د چا نه تپوس کړي دي ا د دوی دوه علم په دې کې یو شان برابر دی ښا سم مقصد چې دا علم د یو الله سره دی نو بیا ورته جبرئیل وی چلو جی ماته سلامات سنخ وغیرہ اگود حدیث تی مشکات پر شروع کی رازی انما انتا بے شکت یرون کئی من یخشاها آغا چالا چی یریگی ددی قیامتنا کا انہم گویا چی دویها یوم پا آغا رازا یرونها چی وینی با اغیلارا لم یلبسون فعل محذوف راو باسا یظنون گمان با کئی لم یلبسوها چی درنگ ند تیر کڑے الا عشیتن مگر یو مازیگر الا عشیہ مگر مازیگر او ضحاها یا یو ساعت ددی مازیگر یا یو ساعت د دې مازیګر او یا ساعت دا اضافت چې دی کنه علماء کرام وی دا ادنا ملابست توجه نه دی دا اضافت ال وجه دا ادنا ملابست د وجنا نو زکایزه وی الا عشیاتن مگر مازیګر او زحاها یا یو ساعت د دې مازیګری یو ساعت د دې مازیګری نو بس 10 وہ صورت نازعات باقی انشاءاللہ کله جون راکړي سبا